الرحمن الرحیم زما د سوال غیرتمند پښتنو السلام علیکم. زه نن تاسو ته خوشخبري درکوم چې د سوال د تاریخ د ټولو نه غټ یو پروجیکټ چې کوم دی الحمدلله د هغې منظوري وشوه او زه تاسو ته ټول تفصیلات د هغې درکوم. د 240 کروڑ روپو زموږ د ګیس سکیمونه چې کوم دي الحمدلله هغه دلته چې کومه کمیټي وه د ګیس په حواله سره چې کوم دی پټرولیم او د ګیس د وزارت انډر راځي هغو زموږ د حلقې د ټول ګیس سکیمونو منظوري ورکړه. د هغې تفصیل نه مخکې زه تاسو ته دا هم ویم چې کوم زما په حلقه کې نه دي مطلب زموږ کوکارۍ جامبیل بیا د هغې سره خوازخیلیا نو په هغې سکیمونه چې کوم چې پاتې د جون نه بعد په هغې باندې هم کار شروع شي او د خپل حلقې په حواله سره یو خو د 240 کروڑ روپو سکیمونه چې کوم دي زموږ په حلقه کې د ګیس منظوري وشوه او د هغې سره سره تاسو ته به یاد وي چې تاسو سره ما وعده کړې وه چې انشاءالله چې موږ یونیورسټیان راوړو نو د یونیورسټیانو لپاره د کابل ګاف کورس کې زه وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوم چې د کابل په ګاف کورس کې 100 کینال چې کوم دی په هغې باندې به موږ انشاءالله انجینرینګ یونیورسټي جوړو. د هغې سره سره د ډبل 1 ډبل 2 موږ آغاز په کابل کې وکړو خو د ډبل 1 ډبل 2 بلډینګ به هم په کابل ګاف کورس کې موږ جوړو او د هغې سره سره به موږ د ماشومانو د مرکن ډیویژن اولنی هسپتال فیلډ هسپتال چې کوم دی هغه به موږ هم په کابل ګاف کورس کې جوړو. د هغې سره زموږ یوه یونیورسټي به په بلیکوټ کې جوړېږي بله او په مټه کې انشاءالله اګریکلچر یونیورسټي موږ هم جوړو. د هغې سره سره په هر حلقه کې به موږ د مختلف یونیورسټیانو کوم کیمپسونه چې دي هغه به هم انشاءالله جوړو. نو په کابل ګاف کورس کې به انشاءالله د جون نه بعد زموږ په انجینرینګ یونیورسټي په 100 کینال باندې به په هغې باندې کار شروع کېږي ورسره به د مرکن ډیویژن اولنی د ماشومانو هسپتال چې کوم دی په هغې باندې به هم انشاءالله جون نه بعد کار شروع کېږي او ورسره ډبل 1 ډبل 2 الریډي آغاز موږ په کابل کې وکړو خپل بلډینګ چې کوم دی هغه به په کابل ګاف کورس کې. اوس راځم د ګیس سکیمونو ته خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا ووایم تاسو ته به یاد وي چې زموږ په کابل کانجو کې په کابل او په کانجو کې په 2005 کې د ګیس افتتاح شوي وه بیا په 8 الیکشن کې وشوه بیا د 2013 په الیکشن کې د ګیس افتتاح وشوه بیا په 2015 بلدیات انتخاباتو کې وشوه خو هلته چېرته ګیس نه و راغلی. نو کله چې موږ حکومت سنبال کړو نو اول په ګلجبه کې موږ ګیس افتتاح وکړه او ګیس کور ته راغی. د هغې سره سره کابل کې چې موږ افتتاح وکړه هلته هم راغی او بیا په کانجو کې نو هلته هم وشو. اوس اولنی په دې پروجیکټ کې به صحیح چې په هزاره علیګرامه کابل کانجو کې په هغې کې چې کم کوڅې پاتې دي کم کورونه پاتې دي چې هغو ته ګیس نه دی تللی نو هر یو کور ته چې کوم دی هغه ګیس رسي. زموږ د کابل او د کانجو د دې لپاره موږ د 40 میلیون نوره منظوري وشوه الحمدلله او 17 کیلومیټر تقریبا ټوټل 16.5 کیلومیټر به دلته د نوي ګیس د پایپ هم منظوري وشوه. د هغې سره به زه راشم چې کوم نوي سکیمونه دي 210 کیلومیټر د یو بل سکیم منظور وشوه 886 میلیون د دې لاګت وي او دا چې کوم دی د سیرسړۍ سره کالا کلي محکو نصرت دیولی شاډیرۍ ټال دردیال ګالوچ خیرآباد تیغک غاقي بانډۍ توتاني بانډۍ کودرې قلاګۍ د کالا کلي چې کوم خواوشا د توتاني بانډۍ د قلاګي د منجې د دې چې ورسره کم کلي دي د ټال دردیال سره چې کوم سمی وغیره نور کلي راځي هغه کلي ورسره اخون کلی ډاګې کوټلی مرچکۍ او شریف آباد د دې سره چې کوټلی د دې چې کوم نور کلي راځي د میلګا پورې نو هغې هم منظور شوه او 886 میلیون د دې لاګت دی او 210 کیلومیټر پایپ د دې لپاره منظور شو. د هغې نه علاوه زموږ چې بیا نور کم دغه طرف ته شور طرف ته پیر کلی شور بیا زموږ پیر کلی شور شو ګټ پیوچار شو زموږ علیګرام ارکوټ سیجبند رونیال بر شانګوټۍ کوز شور بر شور ملک آباد مولا بابا ګټ پیوچار د دې لپاره چې کوم دی هغه هم زموږ د ګیس منظور وشوه 282 میلیون یو لاګت دی او 52 میلیون د دې بل لاګت دی نو دې طرف چې کوم دی هغه منظوري وشوه. د هغې سره بیا زموږ بیدره دورشخیله بره دورشخیله بیا زموږ اشاړې په باغډیرۍ
کالاکوټ نو زموږ چې کوم مټه وران پوره تحصیل دی د هغې ګیس چې موږ کړاو ته وګورئ هغه پوره کېږي د دې تقریبا 412 میلیون چې کوم دی هغه لاګت دی او د 83 کیلومتر پایپ د دې لپاره هم منظوري وشوه د هغې نه بعد زموږ دلته چې کوم نور کلي پاتې دي برتانا لابټو بیا په دې طرف باندې تاسو ځئ ګوالیرۍ بیها د دې سره خواوشا چې کوم کلي دي د هغې هم منظور وشوه 249 میلیون یو او 144 میلیون بل د دې لاګت دی او د دې لپاره هم د ګیس د پایپ او د ګیس د سکیم منظور وشوه زه به اوس تاسو ته د دې ټایم لاینز هم لږ ووایم چې تاسو ته پته لګي چې کله دا شروع کړي دا 3 کالو پروجیکټ دی په اولني مرحله کې به د جون نه ډایرکټ بعد په علیګراما هزاره ګوجبا کابل کانجو په دې کې چې کوم کلي پاتې د دې به شروع شي د اوړي کې اختر نه بعد به انشاءالله بلکې د جون نه بعد به زموږ کوزه باندې بره باندې نیمګولۍ دې طرفونو ته چې کوم دی په دې په ګیس پایپونو باندې کار چې کوم دی هغه هم سرته ورسي په مټه کې چې کوم زموږ کار روان دی هغه چې مکمل کېږي هغه په دسمبر 2020 کې اونلاین مرحله مکملېږي بیا چې دا نور کم تحصیلونکي او کم نفوسي ما تاسو ته ووایي نو زموږ په حلقه کې چې کوم شروع کېږي د ډډهري نه شروع کوي بره بیها پورې تاسو ځئ بیا دې خوا زموږ سره اشاړې او د دې نه بلکې دورشخیلې پورې بره دورشخیلې پورې تاسو لاړ شئ د هغې بلکې د باغډیرۍ پورې لاړ شئ د هغې نه والا زموږ ډال تر دیاله پورې او برابر شور پورې د دې ټوټل د ګیس ټیمونو منظور وشوه اولنی کې چې کم کلي پاتې دي کم کې چې موږ ګیس ټیم شروع کړی دی هغه کې چې کم کوڅې کمې لارې هغه پاتې دي هغه به انشاءالله د جون نه بعد ډایرکټ شروع شي ورسره د کوزه باندې بره باندې د مټې چې کومه حصه ده او نیمګولۍ هغه به دسمبر پورې هغه انشاءالله مکمل شي بیا به د دې نه بعد چې کوم نوي پروجیکټ کوم تاسو ته ما وویل دا به شروع کېږي ټوټل د دې ډیوریشن ځکه وایم چې د دروغ وعدې به نه کوو 3 کاله د دې پوره پروجیکټ چې کوم ټایم لاینز لیکلی شوي دي نو دا د دې 3 کاله چې دی د دې ټایم فریم دی او انشاءالله زموږ په حلقه کې به کوڅې ته کور ته چې کوم دی ګیس ورسي نو زه تاسو ته مبارکي درکوم د یونیورسټیانو به انشاءالله موږ د جون نه بعد آغاز وکړو د هغې لپاره موږ د ځمکې آلرېډي الوکیټ کړه الوکیشن ورته وشو او په هغې باندې به کار شروع شي په بریکوټ کې په یونیورسټۍ کار شروع شي په مټه کې په یونیورسټۍ باندې کار شروع شي ورسره زموږ کوم د مینګوري حلقه ده په هغې باندې به شروع شي ډنټل کالج به ورسره وي انشاءالله نو زه په دې سکیمونو باندې د خپل وزیر اعظم شکریه ادا کوم د خپل ټیم هم شکریه ادا کوم او ورسره د وفاقي حکومت ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه دونه غټ د ګیس یو پروجیکټ په شریکه باندې کېدل چې کوم دی هغه ناممکنه ښکارېده او خدای پاک لاک لا شکر دی زموږ د خلکو هم نیک نیتي وه موږ هم په نیک نیتۍ باندې کوشش وکړو او موږ په دې کې کامیاب شو نو زه تاسو ته بیا ډېره مبارکي درکوم ټایم لاین مې ځکه وویل چې مخکې په 2005 8 13 او 18 کې تاسو افتتاحګانې کتلې وې خو ګیس به نه و مونږ چې کومه افتتاح کړي دلته ګیس هم راغلی د دې نه بعد اوس مونږ نورې نفوسلو ته ځو د خیره زمونږ ټوله حلقه کې یو کلم انشاءالله نه پاتې کېږي د ټوټل د 2400 کروڑ روپو دا پروجیکټ دی او انشاءالله په دې باندې به آغاز د اختر نه بعد کېږي او د هغې نه بعد چې کله آغاز وشي نو مونږ چې کوم ټایم فریم تاسو ته مو وویل په 3 کاله د دې کمپلیشن ټایم دی او دا به کمپلیټ شي دې سره زه خپل خلکو ته یو بل ریکویسټ هم کوم اختر هم را روان دی زما روم ستاسو مخې ته چې په دې مشکل وخت کې حکومت څونه اقدامات کولی شو د $8 بلین د پاکستان تاریخ ټونه غټ پروجیکټ یې راوړو 1 کروڑ 20 لک خاندانونو ته 12,000 روپۍ چې کوم دی هغه یې راوړې خو زموږ لیبر زموږ دکاندار زموږ دیاړیدار زموږ ګاډۍ والا زموږ ډرایوران دا ټول چې کوم دی هغه متاثره کېږي دنیا روانه ده کاروبارونه کولاوئ خو په هغې کې به تاسو ته زه یو ریکویسټ کوم چې احتیاطي تدابیر به تاسو نه پرېږدئ کم تاسو ته د WHO له طرفه ویلی کېږي کم تاسو ته د هیلث منسټرۍ له طرفه ویلی کېږي او کم د علماء کرام له طرفه ویلی کېږي په هغې باندې عمل درآمد کوئ ځکه چې دا صرف ستاسو لپاره نو ستاسو په کور کې چې کوم مشران دي کم ماشومان دي د هغو لپاره هم ستاسو د احتیاط چې کوم دی ډېر ضروري دی ځکه چې د کرونا لا مضبوط قوتونه چې کوم مضبوط معیشت چې کوم وي مضبوط هیلث سیستم وي هغه خلکو د دې مقابله نه کړي زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو په دې کې خپل چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه به نه پرېږدئ ځکه چې موږ نصیب اوسي د مرض نه خپل خلک بچ کول دي خو د خلکو روزګار د خلکو کاروبار د خلکو دیاړي د خلکو مزدوري هغه هم بچ کول دي دا به معلوم ممکن نه چې تاسو ټول په دې کې خپل رول ادا کړئ ځکه چې د دې مقابله هیڅوک نشي کولی مضبوط طاقتونه نه کړي خو انشاءالله موږ به یې کوو پاکستان به یې کوي او بس تاسو د ټولو په تعاون سره او په شریکه باندې په هغې چې کوم هدایت موږ ته میلاویږي په هغې د عمل درآمد سره به انشاءالله موږ دا یقیني جوړو
الله تعالی یو خاطر او آباد ساته او خپل مسافر ته په اخر کې دایم چې کم ما په تیر شوي ویډیو کې کم څه نمبرې درکړې وي پلیز تاسو په هغې باندې رابطه کوئ انشاءالله چې زیات خلک پاکستان ته هم راشي خو یاد ساتئ څوک چې راځي ومو دا به کوارنټین کېږي ومو د هغې لپاره اپشنز وغیره باندې چې ما تاسو ته کومه خبره کړې وه هغه پوره تفصیلات چې کوم دي تاسو ته ما ویلو نو انشاءالله زموږ نه څونه کوشش کېږي ستاسو یو میسج چې کوم دی هغه امانت ګڼم او هغه به زه اوورسیز منسټرۍ ته امبیسۍ ته رسوم په هغې نمبرو باندې تاسو رابطه کولی شئ الله یو ښاد او آباد او خوشحاله په ښه عزت ساته والسلام